د روژې مبارکه میاشت ملګرو کم اختلافات چې روان دي د مفتیانو د عالمانو په منځ کې چې په تراو کومه ایشو راوچته شوې ده په سوشل میډیا باندې نو تاسو به کتلی وي چې څوک وایي چېرې دا سنت دي څوک وایي دا سنت هم نه دي نو الله جل شانه دې خیر کړي ځکه چې موږ خو زده کړه د دغه مفتیانو د دغه عالمانو نه کوو چې موږ ته خپل هم پته نه لګي چې کوم په حقه دی او کوم ناحقه دی ملګرو نو موږ ته به بیا لار څوک ښیي موږ ته به ډېره زیاته ګرانه شي د صحیح او د غلطې فیصله به موږ ته ډېره زیاته ګرانه شي ځکه که دلته د مفتی شاکر صاحب بیان واورې نو ته به وایې چې بالکل دا چې کومې خبرې کوي نو دا بالکل ټیک وایي که دلته د نورو دا خبرې واورې ملګرو مفتی ندیم صاحب شو ګوهر علي صاحب هم پکې راغلی هغه هم چیلنج ورکو د مفتی ندیم صاحب د طرفه هم چیلنج راغلی چېرې دا د زما سره مناظرې ته کینی خو مفتی شاکر صاحب چې کوم دی هغه مناظرې ته نه کېږي دغه چې کوم اختلافات دي نو هغه په خپل ځای باندې ملګرو خو زه ستاسو نه صرف یو تپوس کوم او د دې جواب به ماله په کمنټس کې لازمي راکوئ چې آیا دا کار ټیک دی او که ټیک نه دی بیا د مفتی منیر شاکر صاحب چې کوم شاګردان دي او د هغه فالوور دي نو هغوی به ماله په کمنټس کې لازمي جواب راکوئ راځئ د مفتی منیر شاکر صاحب د لږ شارټ غوندې کلیپ واورئ خو دا بیان ما ټول اورېدلی دی خو دا بیان څه 9 منټ دی که څه دبره دی نو ټوټل بیان زه تاسو سره نشم شریک کولی کوم ځای کې چې د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم مبارکه نامه اغستې ده دغه ځای د سره صرف شریک کومه دا واورئ بیا صاحب دوه درې خبرې کوم پیغمبر هم د الله د وجې نه کول چې که کوې کوه زه هم د چا د وجې نه کوم مولا صاحب تا وایي چې سننت لکم پیغمبر وایي چې ما سنت کړي دي پیغمبر نه څه شی واجبولی شي نه سنت کولی شي نه حلالولی شي نه حرامولی شي وما محمد الا رسول هغه د الله خبر موږ له راوړي الله دا شی حرام کړی دی موږ ته راوړي الله دا شی حلال کړی دی الله تعالی دا روجا فرض کړی ده الله تعالی دا چې دا زه کومه دا 3 ورځې مې چې وکړي تاسو واورئ د ملګرو چې د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم نامه د هغې نه بعد په هغه باندې درود نه ویل آیا دا ګناه لري او که نه ځکه مونږ خو چې څه اورېدلي دي ملګرو نو مونږ دا نه هم د دغې مفتیانو هم د دغې عالمانو صاحبانو د خولې نه دا اورېدلي دي چې کله هم د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم مبارکه نامه راشي په هغې پسې به ضرور په حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود اور سلام وی بیا دا هم مونږ اورېدلي دي که ته یو خبره کې او په هغې کې د حضور مبارک نامه راشي صلی الله علیه و آله وسلم نو یو پیره ته د هغې سره درود ووایه که بیا ته هم نه وې نو څه خبره نشته خو بیخي نه ویله آیا په دې کې ګناه شته او که نه بیا ده چې کوم بیان کړی دی تاسو ته مه ویل ما ټول بیان اورېدلی زه د هغې بیان خلاف نه یم ما له صرف دا جواب راکوي چې دوی کوم الفاظ د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم نامه مبارک دوی په دې ویډیو کې شپږ دقیقه 15 پیرې اغوستې ده په دغه 15 پیرو کې یو پیره هم په حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود نه دی ویلی نو آیا دا ټیک دی او که غلط ما ته په کمنټس کې رایه راکړئ ځکه نو په خپله هم نه پوهېږم څومره چې هم مسلکې دي ملګرو که هر یو مسلک دی موږ د هر مسلک والا د خولې نه دا اورېدلي دي چې کله هم د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارکه نامه راشي نو په هغې باندې زیات درود وایې الله جل شانه پې هم خوشحالیږي او حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم پې هم خوشحالیږي چې کله حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارکه نامه راځي نو تاسو پې درود وایې په درود الله جل شانه ډېر زیات خوشحالیږي او حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم پې هم خوشحالیږي حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم څوک دی مونږ ته لاره ښودونکی په هغه مونږ ایمان راوړی دی نو چې کله د هغه نوم راځي نو مونږ به پې درود ضرور وایو ځکه چې هغه باندې مونږ ایمان راوړی دی او هغه د چا له طرفه راغلی هغه د الله جل شانه له طرفه هغه چې کوم پیغام راوړی دی هغه د الله له طرفه مونږ ته راوړی دی نو دا د الله جل شانه محبوب دی نو مونږ ته به خامخا ګراني ځکه مونږ په ایمان راوړی دی نو چې کله د هغه نامه راځي نو مونږ دا اورېدلي دي چې یاره درود پې وایه په دې کې ډېر غټ ثواب دی
تاسو څه وایئ کمنټس کې موږ سره خپله قیمتي رایې لازمي شریک کړئ دا ویډیو پیغام مخکې شیر کړئ چې ډېرو ملګرو ته ورسي او ما ته زما د دې سوال جواب میلاو شي چې آیا دا ټیک کار دی او که غلط چرته مې علام خان آباد او خوشحاله ساته اخره کې واس پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی وي د لوی الله په امان